په تمام عبادتونو کې اهم عبادت د مونځ دی، ځکه چې کله د قیامت په ورځ باندې حقوق الله کې اول تپوس کېږي دا به د مونځ کېږي. دې وجې نه دا یو اهم عبادت دی، نو ثواب یې ډېر زیات لوی دی. کله چې انسان په صحیح طریقه باندې عبادت وکړي، په صحیح طریقه باندې مونځ وکړي، الله رب العزت ته ټول ګناهونه معاف کوي. ابو مسلم رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي ما ته د ابو امامه رضی الله تعالی عنه نه یو حدیث را رسېدلی و چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کم یو کس چې په صحیح طریقه باندې دا اودس وکړي، په صحیح طریقه باندې مخ وینځي، په صحیح طریقه باندې لاسونه وینځي، په صحیح طریقه باندې مسه وکړي، د سټ مسه وکړي، د تمامو سنتو خیال د په اودس کې وساتي. مطلب دا چې په صحیح طریقه باندې اودس وکړي او بیا دې راشي او بیا مونځ وکړي، الله رب العزت ته ټول ګناهونه معاف کوي. هغه ګناهو ته معاف کوي چې د دغه اودس نه مخکې په دې لاسونو باندې کومه ګناه کړي، د اودس نه مخکې په سترګو باندې کومه ګناه کړي، د اودس نه مخکې کومه ګناه کړي او هغې ته په خپو باندې تلي او دی په صحیح طریقه باندې اودس وکړي او بیا راشي مونځ وکړي، الله رب العزت ته هغه ټول ګناهونه د دغه مونځ په وجه باندې معاف کوي، کوم مونځ چې په دغه صحیح اودس باندې کوي. دومره لوی فضیلت دی. دې وجې نه چې انسان کله په صحیح طریقه باندې اودس وکړي نو الله رب العزت ته ټول ګناهونه معاف کوي او په مونځ کې دته یو خوند او مزه میلاویږي. ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وایي ما به مونځ کاوه، ما به زکات ورکاوه، لیکن ما ته په دې کې خوند نه حاصلېده. مونځ به مې وکړو لیکن خوند به راته نه حاصلېده، بس مونځ به وشو، هغه وخت طریقه و ختمه وشوه، لیکن خوند او مزه به پکې نه وه. وایي ما یو دوه ورځې سوچ وکړه چې دا ولې ما ته خوند نه حاصلېږي. نو ما خیال کې را چې زه ګناه هم کوم او مونځ هم کوم، نو چې سړی ګناه هم کوي او مونځ هم کوي نو خوند ورته نه حاصلېږي، په صحیح طریقه بیا اودس نه کېږي نو مونځ کې خوند او مزه نه وي. وایي ما یو دوه ورځې ګناهونه پرېښودل او په صحیح طریقه مې اودس وکړو، وایي بیا به ما په مونځ کې یو نور محسوساوه، یو رڼا به مې محسوسوله. دې وجې نه که موږ هم په صحیح طریقه باندې اودس وکړو، په صحیح طریقه کوم چې سنت دي په اودس کې د هغې خیال وساتو، هر شي پکې خیال وساتو، د فرایضو د سنتو د هر شي پکې خیال په موږ په اودس کې وساتو، نو یو نور یو رڼا موږ ته حاصلېږي. نو د دې اشیاو خامخا تاسو خیال ساتئ، الله رب العزت دې موږ له په صحیح طریقه باندې د مونځ کولو، په صحیح طریقه باندې د اودس کولو توفیق راکړي.